ډېرو محترمو مسلمانانو نن یو بهترین عمل د زندګۍ د خوبصورته، د زندګۍ د سکون، د زندګۍ د راحت، د پټې سینې راز د ژوند په خاطر یې وکړئ. یو قیمتي تحفه درله درکوم. په دې قیمتي تحفه باندې تاسو عمل وکړئ. ستاسو زندګي به الله تعالی داسې منوره کړي، داسې معطره به یې کړي، حاجتونه به الله تعالی پوره کړي، مشکلات به الله جل شانه آسان وفرمایي. د زندګۍ ټول راحتونه، خوشحالۍ به راته میلو شي. څه چې غواړئ هغه به راته میلو شي. څه نه فنا غواړئ هغه یې نه به راته امن میلو شي. نو محترمو خلک د خپلې زندګۍ په خاطره ډېر څه کوي، او دا هو دیني خبرې دي، دیني وظایف دي، دیني یو څو ملغلرې دي. نو محترمو دې دپاره خو انسان له وخت نه بلکې انسان لا فطریقة الاعلی دې وخت ایستل پکار دي چې په دې باندې عمل وشي او الله تعالی ورسره زموږ زندګي بدله کړي. څوک چې د چا چې زندګي د یو څیز سره بدلیږي که نه، هغه د هغې دپاره ډېر کوشش کوي چې زما دا زندګي بدله شي، زما حاجات الله تعالی پوره کړي، زما مشکلات الله جل شانه آسان وفرمایي. د خپلې زندګۍ په خاطره خلک څه نه کوي، تاسو خپله سوچ وکئ. خو تاسو هېڅ هم مه کوئ. تاسو ته زه محترمو یو بهترینه، یو قیمتي تحفه درله درکومه، او ډېره بهترینه د پټې سینې هغه یو قسم لا راز دی، ښه راز. نو دا تاسو په ذهن کې واچوئ، دا خبرې زده کئ، په دې باندې عمل وکئ. انشاءالله خوشحاله به یې په دې خبرو باندې. ماته بیا دعاګانې کوئ. نو راځئ دا وظیفه او دا قیمتي تحفه راسره واورئ چې الله تعالی مو زندګي منوره او معطره کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر هېوادونو کې دي، الله تعالی د مسافرو حامي او ناصر شي. الله د تمامو ترسرو زنانو نکاحګانې وکړي، کومې چې بې نکاح دي، او الله تعالی دې هغه هلکانو په زندګو کې برکات واچوي. کوم چې ځوانان دي، الله تعالی زندګیانې برکتي کړي. محترمو نن کو هر کور کې تاسو وګورئ، نو په هر کور کې اور بلیږي، په هر کور کې چای پخیږي، په هر کور کې روټۍ پخیږي. کچک اورونه ورځ تر ورځه کمیږي، ختم شو، په هی آبادیانې دي. غریبي ورځ تر ورځه ختمیږي. الحمدلله الله تعالی په هر انسان وسعت او فراخي راولي. خو زموږ په کورونو کې موږ وګورو، نو زموږ په کورونو کې دین ډېر زیات کمزوری شوی دی. د دنیا په لحاظ سره آبادي سیوا کېږي، د دنیا په لحاظ سره هر یو نعمت الحمدلله روزمره میلاویږي. لیکن که په کورونو کې وګورو، روزمره زندګۍ کې وګورو، زموږ د زندګۍ نه دین ورو ورو وځي. او دا حدیث مبارک دی چې په آخره زمانه کې به محترمو دین زوړ شي. مطلب دین به څوک پیژني نه، مفهوم یې داسې دی، دین به داسې زوړ شي لکه څوک چې څنګه جامه زړه شي. دا مفهوم یې ته بیانوم. محترمو د قرآن به دغه چوت شي، د قرآن چې کوم دا لیکل دي، یعنې دا عبارت دی، دا به ختم شي. محترمو مسلمانانو زندګي ډېره په تیزۍ سره روان ده. د خپلې زندګۍ مقصد مو تاسو وپېژنو، د خپلې زندګۍ راز مو تاسو وپېژنو. زما او ستاسو د زندګۍ اصلي مقصد د الله تعالی اطاعت او بندګي ده. اوس که انسان وایي چې زه په دنیا او په آخرت کې کامیاب شم، هغوی دپاره صرف یو خبره ده، یو خبره د پټې سینې راز چې کوم هغه صرف په یوه خبره کې پروت دی. او زموږ یو عالم دی، یو بزرګ دی، فرمایي وي چې کله نه زه د الله تعالی نه یېرېدلی یم که نه، وي په ما باندې داسې د حکمت او د عبرت دروازې کولاو شوي چې دې نه مخکې چېرته په ما باندې نه دي کولاو شوي. نو هغه د پټې سینې راز چې د خپل ژوند په خاطر تاسو وکئ، د خپل ژوند هم بچ کئ، نو هغه څه شی دی؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هغه الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې ما ته د ټولو نه زیات خوښ انسان، زما ته د ټولو نه زیات معزز انسان هغه کوم یو دی؟ تقوادار. چا کې چې تقوا راله، د زندګي به ډېره خوبصورته شي. دی بهترین عالم دی، دی بهترین عمل کوونکی دی. تقوا سره د الله تعالی نه یره،
تقوا سره د ګناهونو نه فریض. تقوا څه ده؟ په نیکو عباداتو کې ځان خپل وجود ستړی کول، دا تقوا ده محترمو. نو د خپل زندګۍ مقصد زما او ستاسو د الله تعالی اطاعت او بندګي ده، نه چې په خپلو خواهشاتو باندې زندګي تیرول، نه چې په فضولیاتو کې وخت تیرول. محترمو زما او ستاسو زندګي ډېره قیمتي ده. د دې زندګۍ د قیمت په پته هله ولګي چې کله دا دوه سترګې د دوکې پټې شي، بندې شي، حقیقي سترګې په قبر کې کولی شي، نو ما تاسو ته بیا وایي ارمان به بیا وکړو چې کاش افسوس ما خپل رب راضي کړی وی، ما خپل الله سره ښه تعلق اساس کړی وی. نو محترمو په خپل ځان باندې رحم وکړئ، خپل ځان د ګناهونو نه بند کړئ. لکه څنګه چې موږ په پنجره کې ځان، یعنې په پنجره کې یو پرنده بنده کړو که نه، او هغې له اوبه او خوراک ورکړو، دغه رنګې د زندګي زما او ستاسو چې په پنجره کې وي، د الله تعالی د ناراضه کېدو یو ګناه هم ما او تاسو ونه شي. ګوره چې کله انسان کې تقوا وي که نه، او الله تعالی یعنې دی په الله تعالی په دین باندې ځان منور کوي، نو محترمو د یو حاجت هم څه نشي ویلی، یو مشکل هم په ده نشي راتلی. که راځي هغه به د درجو د چتېدو سبب وي، یا به د ګناهونو د معاف کېدو سبب ګرځي، یا به د امتحاناتو په شکل کې وي. لہذا که تاسو غواړئ چې الله تعالی دې موږ ته د دنیا هم ښکلې زندګي مزېدار راکړي او د آخرت دې هم راته راکړي، نو تقوا اختیار کړئ. او تقوا د هرې ګناه نه د بندېدو نوم دی، تقوا د الله تعالی نه د یریدو نوم دی، تقوا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینو باندې ځان منور کېدو نوم دی. تقوا د بل مسلمان سره په ښو خبرو کې، په ښېګړه کولو کې، د بل مسلمان ته په تکلیف نه ورکولو کې دا تقوا ده محترمو. دا تقوا ډېره بهترین څیز دی. څومره چې زموږ غټ علما تېر شوي، څومره چې نیکان دي، تاسو وګوره د هغوی زندګي، د هغوی به ډېر په خوشحالۍ زندګي الحمدلله تېرېده. د هغې اصل وجه دا چې خپل رب یې راضي کړی، خپل رب سره تعلق برابر دی. نن موږ د الله تعالی نه ورځ په ورځ لرې کېږو. که دا ایمان ما مانځه ته نه بوځي، دا ایمان به ما جنت ته څنګه بوځي؟ که دا ایمان ما د ګناه نه منع نه کړي محترمو، نو دا ایمان ما په قبر کې د عذاب به رانه څنګه منع کړي؟ نو زموږ ایمانونه ورځ ته ورځ کمزوري کېږي، په ختمېدو روان دي. چا سره فکر نشته، هر سړی د رزق، هر سړی د ډوډۍ، هر سړی د خپلو خواهشاتو پوره کېدو، هر سړی د خپل مینې محبت په لالچ کې لګیا دی. هر سړی په دنیا باندې محترمو، په دنیا باندې په ګناهونو باندې مخته دی. پته نه لګي چې څرنګه ترتیب روان دی، موږ ولې نه پوهېږو. الله تعالی دې موږ ټولو باندې رحم وکړي. تقوا اختیار کړئ، زندګي به مو ښکلې شي. الله تعالی مو خوشحاله آباد ساته. الله تعالی مو د دنیا او د آخرت ټولې خوشحالۍ